داو خالقداد امید صاحب اوس بختیار صوبیدار صاحب ته خواست کوم چې راشي او زموږ سره کلام شریک کی. وای زه خو د ځایه ډمګی نه وم، خو د اشنا مینې اشرګاه ته وویستمه. نو زه د شاعرانو سره په دې کچه عمر کې یو ځای شوی یم. څه لږ ډېر مې ترې زده کړي دي، خو تاسو سره به شریک کړمه. نو ارشاد جی ارشاد. خدای پیدا کې څوک غمخوار د پښتو، هسې په خوله یو داویدار د پښتو. خدای پیدا کې څوک غمخوار د پښتو، هسې په خوله یو داویدار د پښتو. او خلکو خپل کړی دی تعذیب د غیرو، خلکو خپل کړی دی تعذیب د غیرو، ځکه پریوتی دی بازار د پښتو. او مرګرو سړی په نوم پښتون کېدلی نشي، سړی په نوم پښتون کېدلی نشي. پښتون دی هغه چې وي کردار د پښتو. او پخوا شتامونه او رسیدونه نه وو، پخوا شتامونه رسیدونه نه وو، کویدن وعدو په اقرار د پښتو. او پښتو هغه ده، خو پښتون بدل شو. پښتو هغه ده، خو پښتون بدل شو. ځکه څوک نه ساتي معیار د پښتو، او څوک خرڅوي پښتو پیسې پې ګټي. څوک خرڅوي پښتو پیسې پې ګټي، څوک سربیلي او ساتي معیار د پښتو. او پښتنو یو بل سره مینه وکړئ، پښتنو یو بل سره مینه وکړئ. راځئ چې ناوي کو سینګار د پښتو. او مرګرو کلک اوسئ، مایوسه نه شئ. مرګرو کلک اوسئ، مایوسه نه شئ. الله به راولي بهار د پښتو. او باردارې ونې ته څاروو وخوړې، باردارې ونې ته څاروو وخوړې، ښکاري اودو پروت دی مالیار د پښتو. او د نورو ژبو دا نغمې ترانې، د نورو ژبو دا نغمې ترانې، نشته ثاني د یک هزار د پښتو. او په اشارو کنایو نه پوهېږي، په اشارو کنایو نه پوهېږي، ساده وینا کوي بختیار د پښتو. اوس حسین شاه مجاز ته خواست دی چې راشي او خپل کلام زموږ سره شریک کی. हे जाना नजा बीज हेस तवजगार नया, जाना नजा बीज हेस तवजगार नया, जकची वसा जहा गशान दजड़ बीमार नया, जाना नजा बीज हिस तवजगार नया. हो यमला तड़ले हो तपूस बकुम हाकिमा दवा, हो यमला तड़ले हो तपूस बकुम हाकिमा दवा, زد خپل حق منصور حت لیلا پدار نیا، زد خپل حق منصور حت لیلا پدار نیا. هو حلقه کما ګورې په غر کې چرته برا بیا، حلقه کما ګورې په غر کې چرته برا بیا. هو زد دی دنیا د هیڅ قسم کار نیا،
وزه د دې دنیا د هیڅ قسمه کار نه یم او هغه د چا په تمه زړه چې بهر وخت خفه و هغه د چا په تمه زړه چې بهر وخت خفه و ما کې زړه نشته اوس د چا په انتظار نه یم ما کې زړه نشته اوس د چا په انتظار نه یم او دوزخ ته تلو لمې بس ده یو ګناه بس دی خدایا دوزخ ته تلو لمې بس ده یو ګناه بس دی خدایا چې درته ګورم نو بیا تا ته تابعدار نه یم چې درته ګورم نو بیا تا ته تابعدار نه یم او مجاز وي څه د سیارانو څه د وخت غمونو مجاز وي څه د سیارانو څه د وخت غمونو او ستومانه کړی یم د ژوند هسې بیزار نه یم ستومانه کړی یم د ژوند هسې بیزار نه یم جانانه زه به زه هېڅ توزګار نه یم ډېره مننه مجاز صاحب. اوس زمونږه خصوصي میلمه خپل ګران مشر محمد جمیل خان کاچوخیل صاحب ته خواست کوم چې راشي او زموږ سره خپل کلام شریک کړي. محمد جمیل خان کاچوخیل صاحب. پسو خبره شوم په لار کې قتل پسو خبره شوم په لار کې قتل د ډز نه پس چې شاته ما وکتل د ډز نه پس چې شاته ما وکتل ټوپک مې ولید د خپل رور په لاس کې ټوپک مې ولید د خپل رور په لاس کې په آخره سلګۍ کې ما وکتل. یو بل عقیده ده داسې بمرو لکه د خرو په شانتې داسې بمرو لکه د خرو په شانتې چې تا خبره سپینه کړې نه وي سزا د غیر ده خو خپل رور مې وژني سزا د غیر ده خو خپل رور مې وژني تر آخر اختیا چې تا منلی نه وي. یوسفزي صاحب توجه او تاسو ته ډالۍ ټوله دنیا ده د ګلونو سره لوبې کوي ټوله دنیا ده د ګلونو سره لوبې کوي بس یو پښتون دی د ورونو سره لوبې کوي او سر مو یو خوا خپې مو بل خوا سر مو یو خوا خپې مو بل خوا او ټول قیمې قیمې یو سر مو یو خوا خپې مو بل خوا او ټول قیمې قیمې یو خلک زمونږ د وجودونو سره لوبې کوي او پښتونه ورشه تو بادرې پښتونه ورشه تو بادرې ور ته ودانګه بیا پښتونه ورشه تو بادرې ور ته ودانګه بیا دوی په پښتون د جنتونو سره لوبې کوي دوی په پښتون مننه دوی په پښتون د جنتونو سره لوبې کوي او په هیڅ د هوریم پیدا د خپل مور د تنه په هیڅ د هوریم پیدا مانیروال صاحب په هیڅ د هوریم تنها د خپل مور د تنه خو دوی زما د نصیبونو سره لوبې کوي او ګریوانی بیرته خو لړ نه دی د انسان ګریوان دی
ګریوان یې بیرته خو لړ نه دی د انسان ګریوان دی څوک چې زمونږ د ګریوانونو سره لوبې کوي او دغه پاسق هغه پاجر دغه پاسق هغه پاجر دا بل کافر دی ګورئ دغه پاسق هغه پاجر دا بل کافر دی ګورئ ملا موبیل د ایمانونو سره لوبې کوي او دا بدعتي دغه مشرک دا بدعتي دغه مشرک دا دی ګستاخ د رسول رچا صاحب دا بدعتي دغه مشرک دا دی ګستاخ د رسول دا مزبزل تل د شکونو سره لوبې کوي او دوی رانه پټ کړي لا تفرق فرقې لټوي دوی رانه پټ کړي لا تفرق فرقې لټوي ضرور ولای د دې حکمونو سره لوبې کوي او بل شعر دی دغه د دین دامې د قام دا د وطن دشمن دی دغه د دین دامې د قام دا د وطن دشمن دی په ما همیش د الزامونو سره لوبې کوي او ای لویه خدایه دا خدایي دې کړه څرګنده لګه ای لویه خدایه دا خدایي دې کړه څرګنده لګه واړو خدایان د تقدیرونو سره لوبې کوي او جمیله ځان ته د ضمیر په آینه کې ګوره جمیله ځان ته د ضمیر په آینه کې ګوره دا ځینې خلک کردارونو سره لوبې کوي ډېره مننه ډېره مننه کاچو خیل صاحب او اوس زه پروفیسر ادریس صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او زموږ سره خپل کلام شریک کړي پروفیسر ادریس صاحب په انګلیش کې هم د پویټرۍ یو کتاب لیکلی او په پښتو کې هم نو پروفیسر ادریس صاحب ته خواست دی چې راشي او زموږ سره خپل کلام شریک کړي کو خور شوی دی خزان بادې سبا شته د سپرلي سره رنګونه لا بلها شته کو شوخي د سترګو ځای دې کړه په زړه کې کو شوخي د سترګو ځای دې کړه په زړه کې مجنون هم دلته کشته دې هم لیلا شته مجنون هم دلته کشته دې هم لیلا شته سترګې سترګې وي کتل کې چل دې سترګې سترګې وي کتل کې چل دې نرګسي سترګو ته ګل شته هم ښکلا شته نرګسي سترګو ته ګل شته هم ښکلا شته تو رڼا خود زړه بل کړه دننه تو رڼا خود زړه بل کړه دننه پرڼا پسې رڼا دلته رڼا شته پرڼا پسې رڼا دلته رڼا شته اباسین په غاړه سترګې دې کړه پټې اباسین په غاړه سترګې دې کړه پټې موسیقۍ کې د چپو خپله دنیا شته بیا ووایه جي اباسین په غاړه سترګې دې کړه پټې موسیقۍ کې د چپو خپله دنیا شته
प्रोफेसर دا خود چی سنائے प्रोफेसर دا خود چی سنائے گنستا دن نوان دا دنیا شتا کنستا دن نوان دا دنیا شتا دسپرلی سرا رنگونه هم بلهاشتا. ډېره مننه پروفیسر ادریس صاحب. اوس زموږ خصوصي میلمه چې د صوابۍ د سیمې مرغوز نه تشریف راوړی دی په موږ ډېر ګران فجي ګل فجي صاحب ته خواست دی چې راشي زموږ سره کلام شریک کړي، ستاسو په درون استقبال کړي. چې په یادونو د سوکۍ د بلتانه ودرېږي، د خیال تصویر به د جانانه ماته څه ودرېږي. یریږي وایي هسې نه د خپو تلي مې ښکل کي، یریږي وایي هسې نه د خپو تلي مې ښکل کي، ځکه جانان مې اوس د سر د پاسه نه ودرېږي. ما ورته وویې د راتلو د څنګه شرط ایښی دی، هغې وې یاره چې په قبر دې واښه ودرېږي. ما کاڼه کاڼه کړو په اوښکو باندې ښکل شین درپسې، ستا په هر پل غوټۍ غوټۍ زما لیمو ودرېږي. شماري خو نه شماري بیا بیا د خپل چم لیوني، زما نامه باندې زما د جانان خوله ودرېږي. وږمو دې دور بل د کتاب پاڼې اړولې، وږمو دې دور بل د کتاب پاڼې اړولې، لالا پکې د خپل زړګي د داغ کیسې کولې، لالا پکې د خپل زړګي د داغ کیسې کولې، وږمو دې دور بل د کتاب پاڼې اړولې. ما ځان پکې موندلو ستا د سترګو کائنات کې، ما ځان پکې موندلو ستا د سترګو کائنات کې، ته خپله خپل ښایست کې د خپل ځان رکېدلې، ته خپله خپل ښایست کې د خپل ځان رکېدلې، لالا پکې د خپل زړګي د داغ کیسې کولې. هر ګل د خپل لمن سورې پتا باندې کولو، هر ګل د خپل لمن سورې پتا باندې کولو، سپوږمۍ په دواړه مخه پټه پټه ښکلولې، سپوږمۍ په دواړه مخه پټه پټه ښکلولې، لالا پکې د خپل زړګي د داغ کیسې کولې. چا ووې چې بېګا وروره کوکره څه چلو، چا ووې چې بېګا وروره کوکره څه چلو، خولې په ننګو دې ستوري ستوري چې کېدلې، خولې په ننګو دې ستوري ستوري چې کېدلې، لالا پکې د خپل زړګي د داغ کیسې کولې. ښایست مسکې توب دې چې د شونډو په خر، ښایست مسکې توب دې چې د شونډو په سر خور شو، ښایست مسکې توب دې چې د شونډو په سر خور شو، پیالې د نشو ډکې د نرګسه تویېدلې، پیالې د نشو ډکې د نرګسه تویېدلې،
لالا پکې د خپل زړګي د داغ کیسې کولې دا پر خد کم سو کې ټکه ټکه ځلېدله دا پر خد کم سو کې ټکه ټکه ځلېدله نسیم که د یاسمینو څانګې تا باندې سنډلې نسیم که د یاسمینو څانګې تا باندې سنډلې لالا پکې د خپل زړګي د داغ کیسې کولې حیران مدې فن ته د رنګونو د قلم ته حیران مدې فن ته د رنګونو د قلم ته فنکار چې د فطرت د ګل په پاڼه جوړولې لالا پکې د خپل زړګي د داغ کیسې کولې د شونډو په ګدر د اننګو په زیړین ورکې د شونډو په ګدر د اننګو په زیړین ورکې شین خال دې رنګینۍ د نظر جام باندې ویشلې شین خال دې رنګینۍ د نظر جام باندې ویشلې لالا پکې د خپل زړګي د داغ کیسې کولې فکرونه ستا د حسن ما فجي په زړه کې کر کړل فکرونه ستا د حسن ما فجي په زړه کې کر کړل دا ځکه مې په ځمکه د غزل راټوکېدلې لالا پکې د خپل زړګي د داغ کیسې کولې مننه شیو ګدو خو ډیره مننه فجی ګل فجیل صاحب عزیز مانیروال صاحب ته چې موږ ورته د مینې نه لالا وایو هته خواست کوم چې راشي صدارتي خطبه هم وکړي او خپل کلام هم زموږ سره شریک کړي شاکر صاحب ته مل ملکن ته د هغې ستاینه کوو شاکر صاحب له مبارکي ورکوو او دا ملکن موږ ته داسې ښکاري لکه د پښتونخوا پټکی چې لکه د وطن پټکی چې مهرباني دي ملکن ته چې موږ راځو موږ وایو چې موږ د محبت په لار روان یو موږ د ورورولۍ په لار روان یو موږ د صداقت په لار روان یو موږ د محبت په لار د مروت په لار روان یو او موږ د پښتونولۍ په لار روان یو دلته چې راوړو موږ ډېر خوشحال شو او موږ تمه لرو د دې ځای نه ما خو وی چې د صوابۍ نه به انیشیټیو موږ اخلو خو دا به د دې ځای نه اخیستی شي ځکه چې د دې ځای د ادبي ملګري ورسره نور پښتانه موږ ولیدل د وسیلو خاوندان وکیلان انجینران پروفیسران او د دې ځای د وسیلو خاوندان موږ ولیدل چې د دې ډیره مرسته کوي او هغوی له هم اباسین صاحب په خپله ابشار لهجه کې ابشار لهجه کې د هغوی پیژنګلو وکړه دی مې پوس کړه او هغوی له ایوارډونه ورکو موږ هغوی له مبارکي ورکو نو دغه انیشیټیو دا شروع به د دې ملکڼ نه کیږي چې د ادیبانو شاعرانو لیکوالانو یو مرکزی تنظیم جوړ شي بلکې جوړ دی رو په پروسه کې روان دی او د دې ځای نه به کیږي اعتماد دی اعتماد رو بحال کیږي د دې شاعرانو نه بلکې د هیچا پرسنالټي کلیش دی پښتنو دغه نه راځي اتفاق نه راځي نو اوس اتفاق او اتحاد راځي ځکه چې اعتماد پیدا کیږي او موږ د ډېرو کیسو لانجو نه تیر شو نو اوس د دې تنظیم ضرورت دی ځکه چې د هر چا تنظیمونه شته خو یو د دې باشعوره خلکو تنظیم نشته دا په هره ضلع کې زمونږ په ضلع کې 18 ټولنې دي داسې به په دې کې ومي داسې به په سوات کې داسې پېښور کې هر چېرته خلیج کې
په ټول کې په یورپ کې نو دا به د دې ځای نه روانېږي. بهرحال تنظیم جوړول پکار دي. بله خبره دا ده چې زمونږ وروڼه زمونږ خوشحاله شو چې راشو. اوس خو د سوشل میډیا دور دی او دا به یي که موږ غواړو او که نه غواړو. دا زمونږ د وړو لاسونو ته هم رسېدلې ده، دا زمونږ د خویندو میندو لاسونو ته هم دا موبایل رسېدلی دی، دا د ځوانانو بوډاګانو دا به یي. خو په کار دا د دې مثال د ټوپک دی چې د دې په استعمال باندې موږ د خپل راتلونکي نسلونه لږ لږ پویو. موږ ځکه په دې نه پوهېږو چې دا موږ ته چلانګ دی والی دی او راغلی دی. نورالامین صاحب کله کله وایي چلانګ یې والی دی او راغلی دی، نو حقیقت ته دې ټوپ والی دی او موږ له راغلی دی. موږ په کوم ځای کې اوسېدو او موږ باندې راغله سو، موږ نه یې بنا خطا کړه. نو دا ښه شی دی، خو خپله پیده باندې کام پیده باندې راوستل پکار دي. شاکر صاحب او د ټولو نه زه خو واما د بخت روان عمر خیل صاحب دپاره د خوشحال بابا دا شعر سم د زړه نه واما چې ځوانان واړه برابر نه وي په وزن، ځنې من ځنې نیم من ځنې نیم سیر وي. د خوشحال خټک خو ښکلی مخ پکار دی، که د سوات که د پکلی که د بونیر وي. دا د بخت روان عمر خیل صاحب دپاره ما ته خو ډېر ښه ښه لګي. د هغه دا پښتنې اداګانې ما باندې ډېرې ښې لګي. په دې بټخیله کې زما ډېر زیات یاران دوستان دي، هم سیاسي هم ادبي، پکې ناس هم دي دلته. ورونو یوه ورورولي باچا خان بابا جوړه کړې وه او بله ورورولي غفران صاحب ناستې ترقي پسندو جوړه کړې وه، خو هغې کې سپریچول ډپ نه و. بله ورورولي به مونږه درېیمه ورورولي به د ادیبان شاعران جوړوي او پښتونولي به مونږه راولو. ستاسو ډېره ډېره مننه. زه به هم خپل شعرونه شریک کړم. اباسین صاحب هم ولیده. اباسین صاحب د ټولو پښتنو دپاره د پښتو د مروت یو سمبول دی. سمبول الله دې ښه لري، الله دې خوشحاله لري. اوس خو نشته، تللی دی چېرته کار یو. چې شپېتو ته نږدې کېږم پرښتو ته نږدې کېږم، چې شپېتو ته نږدې کېږم پرښتو ته نږدې کېږم، د جومات او تر کوره تلو راتلو ته نږدې کېږم، د نوسو او د زامنو متازو ته نږدې کېږم. دوه خبرې زده کومه پښتنو ته نږدې کېږم، تماشې به مې کولې حادثو ته نږدې کېږم، چې له تا نه لرې کېږم نو پردو ته نږدې کېږم. ځنې ځنې خلک وایي چې ویشتو ته نږدې کېږم. بل یو غزل به در سره شریکم. خو تاسو ډېره ښایسته شاعري وکړه، ځنو ځنو پکې ډېره ښه شاعري وکړه، ځنو ځنو پکې کیسه ووې، نو هغه زموږ ډېره خوښه شوه. په شعرونو کې ګوهر علي ګوهر صاحب ته د ګوهر علي ګوهر صاحب عظمت ته سلام کوم. دا زمونږ پخوانی ملګری دی او ډېر خدمتي دی، خاموش دی خو کار کوي. ښایسته غزل شعر دی، ښایسته مخونه مخوره. جمیل صاحب ښایسته مخونه مخوره، وخت ته عمرونه مخوره. ښایسته مخونه مخوره، وخت ته عمرونه مخوره، او ګونه دې زیړه شوله، ګونه دې زیړه شوله، ښکلیا غمونه مخوره. ګونه دې زیړه شوله، ښکلیا غمونه مخوره، او زه خو ټکرې خورمه، زه خو ټکرې خورمه، ته تیندکونه مخوره. زه خو ټکرې خورمه، ته تیندکونه مخوره، او زه خو ټکرې خورمه، ته تیندکونه مخوره. خپل ځان خوړلی ښه دی، خپل ځان خوړلی ښه دی،
د چا حقونه مخوره. واه واه خپل ځان خوړلی ښه دی، د چا حقونه مخوره. د چا حقونه مخوره. د زور غبران صاحب د زور او زر نظامه، د زور او زر نظامه مروتونه مخوره. د زور او زر نظامه مروتونه مخوره. مروتونه مخوره. واه بل ما به په یاد وي حافظه هغه وخت قوي وه، اوس کمزورې شوې ده، نو په دې وجه باندې هغه ایکسپریشن هغه کاته خرابه شوې ده. ستاسو زموږ تر منځه مروتونه مخوره. او زه درنه تلی یمه، زه درنه تلی یمه، اوس خپل نوکونه مخوره. زه درنه تلی یمه، اوس خپل نوکونه مخوره. ما خپل عزیز وګڼه، ما خپل عزیز وګڼه، په ما شکونه مخوره. بهرحال روزمرې او محاورې خلاف دی، روزمرې خلاف دی، خو موږ پکې اوس ته یو پخوانی غزل وام او بیا سلام چې هغه چې ولاړه ستا تر څنګه ده، د زلمیتوب غزل لته وام. هغه چې ولاړه ستا تر څنګه ده، وایه مورې دغه جینۍ څنګه ده. هغه چې ولاړه ستا تر څنګه ده، وایه مورې دغه جینۍ څنګه ده. زه د خپل عزیز شاعري پیژنم، دا د پښتنو په رنګ کې رنګه ده. دلته عزیز ایډوکیټ ناست دی، زما په نوم شریک دی، سلام وته. ستاسو ډېره مننه، ډېره مهرباني.